د swatnews.com قدرمنو مینوالو السلام علیکم. قدرمنو تاسو ته څنګه معلومه ده چې لږ ورځې مخکې منګه د باباجي سره راغلیو کوم ویډیو چې باباجي کړی و چې په خپل لاس باندې د قرآن شریف لیکلی او اوس دوباره لګیا دی سره د ترجمې لیکي. عزتمندو دا ډېر مبارک لاس دی او الله دې داسې توفیق هر چاله ورکړي لکه څنګه چې زموږ باباجي له ورکړی دی. قدرمنو په قسمونو خلک ته خلکو له علاجونه کوي، په لکاو روپۍ ته اخلي، دوکې قبلې ورسره کوي، خو د باباجي هم دا وینا ده چې ما خپل ژوند هم د دې لپاره ویسته چې د الله د رضا لپاره به زه دا کار کوم. په دنیا ډېر شی مریضان نغلي خدای پاک کړي دي، زه د خپل الله نه شکریا ادا کوم چې زما په کوشش او زما په سختونو باندې څوک ښه شوي دي. الله دې د هغوی په ژوند کې برکت واچوي. راځي چې بابا سوی په دې حواله. بابا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. نو عرض زما د خپلو وروڼو ته ټولو ته دا دی چې کوم خلک چې دا خبره کوي چې وایي دا کار د کومه دونه روپۍ ورکړې او بیا به دله کار وکړم، دا خبرې او یا دا چې دا تعویضونه د باندې چا ښخ کړي دي او پلانې شوی دی، ډینګې شوی دی، یا پیریاني او یا نه وایي دي یا پوړي دي یا تعویض یا بوتان، دا ټولې خبرې دا ټولې دروغ دي او په دې کې حقیقت ډېر لږ دی، نشته پکې. مطلب دا چې په دوکو باندې پیسې حاصلولو او د بل نه پیسې اخیستل یو انسان ته تکلیف رسول دا ناجایزه خبره ده. خدای پاک روزي رسان دی، هر قسم چې کوم دی څوک وږی نه پاتې کوي، رزق ورکوي. خو کار د شریعت نه بهر چې نه دی په کار، په شریعت کې دننه هر کار په کار دی او قرآن ټول شفا ده. په دې قرآن آیاتونو باندې ساختونه لیکي، خدای مخلوق یې ورکوي او د دې شکرانو مکرانو د دې قسمو سره دا مکو. بلکې بل عوامو ته مې دا درخواست ده چې دا تاسو په لکونو روپۍ چې کومې خلکو له ورکوئ، دغه روپۍ په جوماتونو کې ولګوئ، دغه په مدارسو کې ولګوئ، دغه یتیمانانو باندې خرچ کوئ، په لارو کوڅو کې ولګوئ، پول پې جوړ کړئ، کوهۍ پې جوړ کړئ. وچ په وچه د شیطان په اروا باندې خیرات کوئ او هندو ستړی او خدای ناراضه کړه. بابا داسې خلک تا ته راغلي دي چې خلکو ته پیسې اخیستې دي او کار نه شي او تاسو د ټوله کار کړه مطمئن شئ. ماړه ډېر خلک داسې راغلی دی چې په دې فرض کړه په دې باندې پیریان دي او هغو دې تقریبا 10,000 روپۍ اخیستې دي او بیا پې ماتې ولا واپس کړي دي چې باید ته څنګه پیسه لې راشه پیریان پې ثابت کړه پیریان پې کم دي. نو هغه دغه شانتې دا ډېرې قیسې مسلې دي، بس ټوله هوا چلیږي د دې دنیا پیسو دپاره خلک خپل ایمان خرڅوي، خپل دروغ او دا قیسې مسلې سره د دې چې دروغجن د الله پاک دښمن دی او رزق وعده الله کړله، رزق څوک وږی نه پاتې کوي او دا دنیا فاني دنیا ده، پاتې ده. که څوک د چا نه په حرامو باندې پیسې ووایلي، په دې چل ول باندې پیسې ووایلي، نو دغه حرام رزق خوري، بچي هم حرامیان دي، خپله هم چې کوم دی حرام خور شي. د دې خبرو نه توبه ویستل دي او استغفار پکار ده چې الله پاکه آینده دپاره موږ د دې خبرو نه قلار کړي او نه به کوو، چې توبه وبشي په صحیح معنو باندې او استغفار وکړي او بیا صحیح کار کوي. د قرآن نه او د حدیثو نه بهر تلل په یو شان باندې نشته او نه جایز دي. دغه خلاف کار الله به ډېر خفه کېږي. نو الله ولې خفه کوو؟ بابا دا راته ووایه چې څومره خلک په ورځ کې تا ته راځي او د ډېرو مریضینو تاسو ساختونه ورکوئ، الله پاک یې ښه کوي، څومره خلکو پورې راځي؟ دا خو کله یو په سوونو راشي، کله په شل دېرش راشي، 40-50 راشي. دا 40-50 روزانه دې راځي او الله پاک وله شفا ورکوي. او زه ورسره زه چې وله ساختونه ورکوم نو زه ورسره د ټلیفون نمبر ورکوم چې بھائی ما به درېیمه ورځ خبروئ، نو ما خبر کړي چې مونږ ښه شوي یو د خیره سره او مونږ له نور ساختونه لږ وټولي که. داسې ډېر ښکلي علما هم دي داسې کې هغې چې هغه خپلو بیمارانو له راځي او د دې ځای نه ساختونه سره ډاکټرانو چې ډاکټران راځي شوګر دپاره ساختونه وړي، نو هغو ازمېیلي دي، خدای پاک به ښه کړي دي او الله یې ښه کوي. نو په سوونو په زرګونو داسې چې شنډې ښځه یې او بچي نه کي هغې له مونږ ساختونه ورکوو، الله پاک وله بچي ورکړي
او دغه د خدای پاک زموږ کورونو کې صحیح بې اتفاقي او دغه بې اتفاقي مسله د اولاد او د ښځې د خاوندو دا کیسې مسلې دي دا جایزې خبرې دي د روغې د رغبتو په دم د رضبانې چاله میوه سړی دم کړي او خدای پاک پرې دوه فرقې دوه مور زوی او یا انګور او مسخره او زوی دا جوړ شي نو دا بده خبره نه ده خو د دې نه علاوه چې دا پې روپۍ یال یا دا چې دا چل کوم او دا چل کوم دا چلونه ښه نه دي بابا دا راته ووایه چې په شپه کې خو به د هغې الله پاک د هغې غفور رحیم شکریا ادا کړې چې ستاسو د لاس ساختونه یې په هغې باندې مریضان ښه شي یاره یې قسم په خدای چې داسې شپه نشته چې زه دا سوال نه کوم یا الله کم خلک یې دم له راغلی دی او کم خلک چې ساختون له راغلی دی ما له ورکړی دی الله شفا ستا سره ده ما خو تا ته درخواست کړی او ته دا درخواست منظور کولی دغه خلکو دا کارونه په خپل کامل قدرت سره وکړه بس دا زما دغه دغه خلک زما په نظر کې او زه د هغې دپاره وروستو ډېرې دعاګانې کوم خپل کور کې هم دعاګانې ورته کوئ سخت مریضان راشي او خدای پاک ښه کړي دي او ښه شي او څه سره دغه دمونه شي او څه دا دعاګانې شي وسي او دغه کوشش کوو او دغه ټول طاقت د قرآن پاک دی ځکه چې د دې نه علاوه چې بل دم یې هغه به څه دمي نو قرآن شته ول سړی به پکې نور څه اخوا دېخوا کښې منترې ووایي او کوډې ووایي قرآن هر څه دی نو بس هر څه کوي نو خدای پاک جایزه شریعت نه خلاف نه خدای پاک به هر څه کوي او د صحت پکې هم شته د روغوالي پکې هم شته او چې څه په دې باندې اوبه دم کې مریضانو له ورکې په کور کې ورانکاري دي هغو له ورکې دی او بس یې تعلق جوړ شي بابا کوچرې ستاسو سره څوک رابطه کوي نمبر موږ ورکو نو تاسو وظیفه یا داسې عمل ورکوئ چې په کور کې خلک استعمالوي او کور کې هغوی ته فایدې یاره دغه خو دې لپاره خو موږ دا وایو چې د هغو داسې یا پیسې دي دغه یې چېرته چا نسلي نه یې ورکوي هغې دپاره ورته موږ یو د الله پاک یو نوم دی ښایو او د دې مریضانو لپاره دغه کو چې یا الله یا سلام یا قوي دا ورته وایو ښایو نو د دې نه دا مرضونه داسې تښتي لکه شیطان چې د باغ نه تښتي دا ډېر ښکلې هغې دي او ورکوئ یعنې کې ستاسو وظیفې چې څوک تپوس وکړي نو موږ ورته بیا لکه څوک نشي راته خونه ښایو چې بلکل څوک نشي راغلی موږ ورته خونه ښایو دا وایي الله پاک د الله د رضا لپاره خدای پاک ورته تاسو ښه کړي چا قرضې مرضې ډوبي سر وکړي د هغې دپاره ورته هم د الله په دې نومونو کې یو نوم دی هغه ورته ووایو چې دا په هر مانځه پسې 140 پېرې وایه الله پاک به ستاسو قرضه را پیدا کړي یا څوک ورکړي دغه خدای پاک را پیدا کړي ډېره مننه بابا جي دا راته ووایه چې نن تاسو ما کیمرې ته کېنولې خفه کېدئ د دې څه وجوهات د دې وجه دا دی چې یو خو د دې نه هسې مشهورتیا جوړېږي او سریاکاري پکې هم راځي او بله دا ده چې د دې ساختونو نه د دې دغه نه زه ډېر ټیمه پورې د شپې او دا لیکمه تقریبا په سوونو ساختونه به د ورځې دغه کېږي خلک وړي مریضان یې وړي او الله پاک پرې وله شفا ورکوي نو ما ته وخت ډېر کمي او بله دا ده چې د دې میډیا ما ځان په دې ساعتو اوس هم نو ته زورور سړی بس د دې راټینګ کړی ما که نه یقین په خدای وکړه چې دې نه ځان ځکه ساتم چې زه بوډا شویم نظر مې هم کار نه کوي نو کله یو ته ووایم کله بل ته ووایم ماله دا ساختونه ولیکه چې دا خلک دی چې دغه ورکړو وله نو د دغې وجې نه زه د دې د کیمرې نه ځان ساتم او د خدای پاک احسان دی څوک چې راځي هغه ساختونه موږ ورکوو لیکو وله او خدای پاک یې صحت وله ورکوي دا راته ووایه چې عمر تاسو ډېر زیات دی دا خدمات تاسو څنګه کوئ چې په هغې جانبې په کار راشي بس د دې خو حقیقت هم دغه دی چې د مخلوق خدمت چې دی الله پاک دونه په خپل بنده باندې خوشحالیږي چې د حد نه وتی ځکه چې وایي د بنده زړه مه نړوه کعبه ونړوه خو زما د بنده زړه مه نړوه نو دونه چې ته د یو بنده خدمت وکړې او هغه الله پاک صحتیاب کړي او جوړ شي نو ته ظاهر خبره ده چې د آخرت او د دنیا فایدې پکې هم ډېرې زیاتې دي الله پاک د سړي د هر طرفه قبضیت او کامیابي کوي او د آخرت دپاره خو موږ لګیا یو ځکه چې فاني دنیا دا لږ ژوند دی هېڅ پته نه لګي نو دغه څوک ښه شي چا زوی وشي چا لور وشي هغو کې هم په ثواب دی او مور پلار او خلک دا دعاګانې کوي چې یاره خدای پاک موږ له زوی راکړو لور راکړه او دا ما باندې ژړی او خوش وم او ما تور ژړی او زیړ ژړی او دا خوش و یا دا جټکې وي
دا ښه شي یا دا د پیریانو دا معامله چې کوم دا ټوله صفا سوتره شي هغه خلک ډېر خوشحاله شي چې یاره دا مونږ عذاب نه خلاص شو. نو د دغه لحاظ لپاره زه بعضې وخت کې دغه وکړم او نور د مشهورتیا او د دې خبرو نظر ځکه ساتم چې زه بوډا شم. مطلب دا چې په رښتیاو باندې خوشحالېږي او دروغجن د خدای دشمن دی. نو چې کله په چا باندې صحیح خو وي چې نه یو وچ په وچ وایي دا شتی او پلانې دی او ډینګی دی او دا مې راوویست او دا پلانې خو ډینګی کو د دې معاملو نه په دې باندې الله پاک هم خفه کېږي او بل ورځ چې کله چاته پته ولګي چې زما سره دوکه شوې ده هغه هم خیر یې کوي. نو دا کارونه دا بغیر د اجازت نه د دې مکمل اجازې چې چا سره نه وي هسې په دوکو شوکو باندې کار نه کېږي. تاسو ته داسې مریضان راغلي دي چې تا ته پته وي چې په دې پیریان شته اندازه درته ما به تقریبا د 14-15 زره نه زیات مریضان کتلي په دې کې په یو جنوټې باندې پیریان چې لا پیغله شوې نه وه د کوټ وه او هغه د حق باندې هغه پیریان وو او زما سره په هغه ټک لوس کول وکړو او پیریان ته لاړم خلاص. یو سړي او تاله راشي په چیلنج سره انشاءالله تاسو به علاج کولی شئ؟ او بالکل چې هغه په چیلنج باندې چې پیابایي په حقیقت کې چې پي او راشي نو د هغې خو موږ ډېر بیا خوشحاله شو ځکه چې دروغ پکې دی د رښتیاو خبرې او پیریان خو بیا ډېر دغه دي منونکي خلک دی په یو صحت کې چې کوم دی خبره مني او د هغه عامل سره دغه وکړي معاهده وکړي چې یاره موږ به بیا نه راځو او دا زموږ یو مینه وه یا یو محبت یا څه وجه وه راغلي وو یا موږ ته څه تکلیف را رسېدلی خو هغه چې وي باباجي دا راته و چې استاد دې څوک دی؟ استادان خو په دې باره کې زما ډېر دي او دغه د پیر زما د مرغزار بابایي صاحب دی هغه هم ما ته څه خبرو کې اجازت کړی و. نور زما د دې دغه استادان ډېر دي د الله پاک فضل دی. دا دې علماو سره زما تعلق دی ډېر زیاته او په دې کې چې کوم د شریعت سره سمې اجازې دي نو هغه علماو ما له راکړي دي او دغه اجازې دي چې د چا ورانه هغې کې موږ کار وکړو یا دغه د سر دړي یا نوم پرېوتی یا د کور ورانی او یا چې کوم دی دغه مرضونو د ساختونه نو په دې باندې موږ کار کوو او الله پاک دې استادانو کې درته چا داسې ویلي دي چې تاسو به پیسې نه اخلي چا نه؟ او یاره چې داسې خو ما ته چا نه دي ویلي خو دا زما خپل فطرت ته چې زه دغه نه کوم پیسې نه علم چا نه. ما ته په دې ځان ډېر کوسترګې ښکارېږي او ډېر بده د ځان ښکارېږي بلکې د پیریانو باندې خو چې پیریانو والا چې زه ووهمه بیا والا خپل 200 روپۍ ورکړم ما ته معافي کوه پیریان د باندې نه واسي په دروغه باندې نو اکثر زه د کوره پیسې ورکړم جرم ولا ورکوه چې یاره ما ته خیري ونه کړي.